رسوي، د دې انسان ختمې ته تکلیف رسوي، هغه انسان غم نه کوي چې په هغوی کې درویغ دي، په هغوی کې چغلخوري دی، په هغوی کې غیبت دی، په هغوی کې بل مسلمان ته تکلیف رسول دي. نو دې اعتبار سره د خپلې ژبې حفاظت وکړو، دا خپله ژبه داسې کنټرول کړو چې دا ژبه د خپلې ژبې مالک جوړ شه، د خپلې ژبې مالک جوړ شه. که د دې ژبې مالک جوړ نه شوې، دا ژبه دا به بیا ستا مالک وي. سوچ وکړو چې د ژبې د وجې نه حقوق العباد څومره پامال کېږي، چې په هغو کې اول نمبر حقوق که الله رب العزت قرآن مجید کې د منځه حکم فرمایلی دی، خو دې سره سره دا خبره هم کړې دی وبالوالدین احسانا، د والدینو سره احسان کوئ، د مور پلار سره احسان کوئ. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دغه مور پلار ته اف قدر مه کوه. دا اف قدر دا کلمه موږ تاسې وړه ګڼو چې اف، موږ تاسې ځان سره وایو که نه چې اوفه. ولا تقل لهما اف، اف قدر مه کوه مور پلار ته. ولا تنهرهما، دوی دواړه مه راټه. وقل لهما قولا کریما، او دوی سره ښه نرمه خبره کوه، د عزت والا خبره کوه، د مرتبې والا خبره کوه، د لویوالي والا خبره کوه، دوی خوشحالوه. واحفظ لهما جناح الذل، او دوی دپاره ټیټ که خپل وزر، هغه د ذلت وزر، هغه د نرمۍ وزر. وقل رب ارحمهما، او دوی دپاره دعا کوه د الله رب العزت نه رب ارحمهما، ای ربا ای ربا دغه دواړه وبخې، زما دغه مور زما دغه پلار وبخې، دې ته بښنه وکړې. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، دوی باندې رحم وکړې، دوی باندې رحم وکړې. الله رب العزت فرمایي چې دوی لپاره دا دعا کوه رب ارحمهما، دوی ته کنځلي مه کوه، دوی ته تکلیف مه رسوه، دوی ته مشکل مه جوړوه، او دوی ته دعا کوه، دوی ته داسې وایه چې رب ارحمهما، ای ربا زما دې مور او پلار باندې رحم وکړې کما ربیاني صغیرا، لکه څرنګه زه چې وړوکی وم دوی زما تربیت کوو، دوی ما دپاره شپې تېرولې، دوی ما دپاره تکلیفونه تېرول، دوی ما دپاره مشکلات تېرول. نو د مور پلار دومره حق دی، دومره لوی حق د مور پلار دی. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د پلار په رضا کې د الله رضا دی، او د پلار په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي دی. که چېرته پلار تا نه ناراضه و، نو داسې پوه شه چې الله رب العزت هغه تا نه ناراضه دی. که چېرته دغه پلار تا نه راضي و، نو داسې پوه شه چې الله رب العزت تا نه راضي دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی، او هغه نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړ چې یا رسول الله یا رسول الله، په رشته دارو کې ټولو نه اول حق د چا دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو چې د مور. بیا یې ورته وفرمیلو بیا د چا دی؟ چې د مور دی. بیا یې ورته وفرمیلو چې بیا د چا دی؟ چې د مور دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام نه څلورمې پېرې تپوس وکړ چې بیا د چا دی؟ بیا ورته وویلو د پلار حق دی. نو هغه پلار، هغه مور، هغه نن په کوم تکلیف کې دی، هغه نن په کوم مشکل کې دی، هغه خو افسوس صد افسوسه، افسوس په دې خبرې دی، افسوس په دې خبرې دی چې پلارانو هم هغوی په دغو بچیو باندې تربیت ور نه کو، هغوی دغو بچیو ته تعلیم ور نه کو، هغوی دغو بچیو ته که چېرته تعلیم ور کړی وی، هغوی دغو بچیو ته قرآن مجید ښودلی وی، که هغوی دغو بچیو ته د مشرانو او د مور پلار د علماو قدر ښودلی وی، دا بچی به چېرته نافرمانه جوړه نه وشي. پیر ذوالفقار نقشبندي رحمت الله علیه یوه واقعه لیکلې دی، یوه واقعه لیکلې دی چې یو پلار په خپل بچي باندې ډېر لوی تعلیم حاصل کو، ډېر اعلی تعلیم حاصل کو، اعلی ډګری هغه واخیستلې، د MBBS هغه لوی ډګری امریکې کې هغه واخیستلې. خو چې کله کراچۍ ته راغی، نو کراچۍ کې هغه په خپل کوم منصب دی هغه باندې فیض شو، هغه ډاکټرۍ کې ولګېدو، ډاکټر شو یو هسپتال کې. نو داسې وخت راغی چې دغه پلار وفات شو.
نو چا رشته دار دغه ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړ چې ډاکټر صاحب ستا بچی ستا پلار وفات شوی دی راشه جنازه یې وکړه د کفن او دفن ترتیب وکړه نو هغه ته ټلیفون وکړو چې زه فارغ نه یم داسې وکړه څو ملګري ځان سره کړه جنازه یې وکړو که څومره روپۍ ولګېږي زه مې بیا ډېر تربیت یې ونه شو داسې بچي شته چې د خپل پلار په جنازه کې هغه ورځ ته ولاړ وي هغه جنازه نه کوي ویلي ما او تاسو کوم دی خپلو بچیو ته زیاړې زده کړې کنځلې زده کړې صحیح خبره هغوی ته زده نه کړه هغوی ته هم دا زده نه کړو چې اول نه مو شروعات کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ته مو دا زده نه کړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی هغوی ته مو دا زده نه کړې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه